خپل مخ نوراني سازولو دپاره یا دغه رنګ خپل مخ د ښایسته کولو دپاره بغیر د کریمو نه ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده او دغه رنګ عثمان غني رضی الله تعالی عنه واقعه ده. هغوی ته چا وي چې ستاسو د مخ ستاسو د حسن د دې راز څه دی. انشاءالله په دې کلیپ کې به د حسن باره کې یا د حسن د سیوا کولو دپاره وظیفه ښایو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مازې اهلی. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. په دې وظیفې باندې عمل وکړئ نو د دنیا پیسې چې کوم ستاسو په کریمانو باندې لګي نو دا پیسې بیا نه لګي. دغه پیسو په ځای ځان نه بیا څه فروټ هلی ځان نه څه بل څه بیا هلی د خوراک څیز پې ځان نه اخلئ یا پې ځان نه کپړې هلی کومې پیسې چې زموږ ستاسو نه په کریمو باندې ځي دغه رنګ یې پرفیوم باندې ځي. که موږ تاسو خیال وکړئ په دنیا کې څومره میل دي یا فیمیل دي هلکان او جینکۍ دي نو دغه رنګ هلکان په خپل ځای باندې لګیا وي. هغوی ځان له کریم استعمالوي. څوک یو قسم له کریم راوړي څوک بل څه راوړي که څوک بل راوړي او دغه رنګه څومره فیمیل دي هغوی هم لګیا دي په دغه کوشش کې چې یاره کم کریم به ډېر زیات مزیدار وي او کم به ډېر زیات اعلی وي. نو که تاسو خیال وکړئ یو پروډکټ راوړي هغه استعمال کړي کار ونه کړي بیا بل راوړي بیا بل راوړي نو دغه رنګ یې په زرګونو پیسې دا د هغوی نه په دې څیز باندې ولګېږي. او نن سبا ناشنا خبره دا ده یاد ساته چې نن سبا ډېره زیاته ناشنا خبره ده. مخکې به صرف کریم د فیمیل لپاره و د جینکو لپاره به د ښځو لپاره به اوس که کریم راغلی نو تپوس به نه کوې څنګه چلې سړو راوړي که نه ښځو راوړي نو دا مصیبت پکې رابېل راووتو. دغه رنګې د کریمو د نجات دپاره دغه رنګې د سړی چې کوم د کریم مږي د کریمو نه مکمل نجات حاصلولو دپاره دا وظیفه دا بالکل له ستاسو دپاره ده. یو انګریزه ډاکټره وه نو هغه دا وایي چې یاره مسلمانانو جینکو باندې زما ډېر زیات افسوس راځي. دا کومې جینکۍ دي مسلمانانې دي یا کومې ښځې مسلمانانې دي هغوی چې دا کریم مږي که نه نو په دې مهال افسوس راځي. بیا هغه خپل تحقیق دا شیر کوي او دا وایي چې یاره مسلمانانې جینکۍ د ورځې 15 ټیمه دا چارندام کوي نو چارندام کې هلک مخه مینځي نو چې کوم مخه د ورځې 15 پیرې د وینځله کېږي نو هغوی ته دغه رنګې د کریمو او دغه رنګې نور د فیس واش وغیره دا ضرورت ورته نشته دی. نو هغوی دا ډېر زیات ناشنا تحقیق دی. که تاسو خیال وکړئ موږ د احادیثو په رڼا کې دې ته وګورو دا خبره بالکل د هغوی 100% ده. راځو زموږ چې کوم اصل مین ټاپک دی عثمان رضی الله تعالی عنه ته چا وفرمیل چې عثمان صاحب دا راته ووایه ستاسو د حسن دا په څه باندې سیوا شوی دی. ستاسو کپړې داسې دي چې ښکلې مزیدارې کپړې دي او دغه رنګ ستاسو کوم مخ دی په دې باندې معمولي چېرته ګرد و غبار پې نه وي دغه رنګ زخم مخ پې نه وي دغه رنګ توروالی پې نه وي. ستاسو دا مخ دا 24 ګنټې دا ځلا پکې ده دا حسن پکې دی تازګي ستاسو پرې مخ کې راښکاري. دومره تازه مخ ما را چا نه دی کتلی. عثمان صاحب ته وفرمیل چې زما د حسن راز دا د پیغمبر علیه صلات وسلام تابعداري ده. او بیا فرمایي چې کله زه چارندام کوم نو زه په چارندام کې دا نیت کوم چې یاره د دې په وجه باندې به زما د مخ حسن دا به الله پاک سیوا کوي نو د هغې د وجې د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوم نو زما د مخ حسن دا ځکه سیوا دی. نو لنډه او مختصر خبر دا شوله چې کوم سړی چارندام کوي 15 ټیمه د مانځه لپاره د دې سړي د مخ حسن دې سړي د مخ نورانیت او دغه رنګ دې سړي پر مخ باندې مخ ښکلا ځلا او دغه رنګ دا سړی به ډېر زیات خوبصورت او مزیدار اغلا به راښکاري. نور سره هو یو عمل دا شو چې موږ به مونځ کوو چې مونځ کوو نو خامخا به سر چارندام کوو نو زموږ مخ به ښایسته ښکاري. دویمه وظیفه اوس دا والی چې کوم سړی روزانه مونځ وکړي د مانځه نه بعد 101 پیرې یا نورو وایي یا نورو یا نورو یا نورو او بیا دغه پر خپل لاسونو باندې چوف کړي او بیا د هغې نه بعد د لاسونه په مخ باندې راکاږي. انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک یقین ساتم د الله پاک نه کلک امید ساتم چې د دې په وجه باندې به ستاسو د مخ نورانیت ستاسو د مخ حسن او دغه رنګ ستاسو ښکلا او دغه رنګ ستاسو د مخ کوم ښایست دی دا به الله پاک ډېر زیات زبردسته کړي او دوباله به کړي. نو انشاءالله العزیز د کریم او دغه رنګ د فیس واش حاجت دا به نه راځي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.